أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سورة هود شپږم نمبر آیات ته 12 سپاره ده. وما من دابة نشته ده هیڅ یو زنده سر فی الارض پزمکه کې الا علی الله رزقها مگر فالله باندې رزق ده هغه ده. ويعلم فوهیږي د الله مستقرها پزید اوسېدو د هغه و مستودعها او پزید پاتې کېدو د هغه کل فی کتاب مبین دا ټول په لوح محفوظ کې دي ښکاره. د دې ځای نه دعوه ثانیه دویمه دعوه دا ده چې عالم بكل شیء هو الله، پوهه ذات په هر څیز باندې یو د الله دی. په مخ د ځمکه باندې هیڅ یو زنده سر داسې نشته دی چې الله هغه له رزق نه ورکوي. دا عقیده د چینجو ده، دا عقیده د مارغانو ده چې زمونږ رزق په الله باندې دی. خو یو د انسان عقیده په دې باندې کمزوري ده. انسان په خپل ځان باندې یقین ساتي. د دې وجې نه مسلمانانو کوم انسان چې دا عقیده خاص کړي چې ماله به الله راکړي. نبی علیہ السلام فرمایي وای الله رب العزت وای چې زما بنده په ما باندې څنګه ګمان کوي نو زه به هغه شان ته پیښې. یو سړی دی وای الله وای چې په مخلوق باندې زه ول رزق ورکوم، زه نه پرم په ما دی الله وخوري بو کرتا له ورځ تیره شوه، دوه تیرې شوې، درې تیرې شوې، خلکو مینتونه کول سړي یو خوري وی نه خوري، زه نه خورم په ما دی الله وخوري. زه هفتې تیرې شوې، خلکو په زور رانیوه وی چې ډوډۍ وخورو سړی به مړ شي، وتښتېده ځنګل ته لاړ. وی زه نه خورم په ما دی چا پلار وخوري. ځنګل ته لاړو چې چا به لیدو چې د خوراک ست پته کوو، وی دا خلک بیا هم نه پلاریږي. نو ځان یې مړ کړو په یو لاره کې سملاستو، وی بس چې څوک راځي یاره جوړه دی. تبلیغي جماعت په دې لاره باندې تېرېدو چې ولیدو یو سړی پروت دی، کهاله دی، بدحاله دی. امیر صاحب د خوراک څه شی ولا راوړي، راپاسې ځان یې بلکل چې په سینې ولا سر کېښود، سړی خو ژوندی دی ساه علي، خو راپاسې نه بېهوشه دی. نو چا والا په خېټه زور کول، چا والا د سر مګو، چا والا لاس مګل، خو ځان یې اوده کړی دی. بوکردال یې کړی دی، وی زه نه خورم الله دې په ما وخوري. نو تبلیغي امیر صاحب یې کار وکړي، پی ګرم کړي، دې خلک والا په زور ور واړوي. نو چې پی یې ګرم کړه په دې خلک والا په زور ور اړول، بیا غاښونه نه کولاوي. امیر صاحب تبلیغیانو ته وی مسواکونه راوالی، په زور ولا داخله دا غاښونه کولاو کوي. وی چې د ډېر وخت وږی دی او نظام هضم انهضام جام دی، په زور ولا دا غاښونه کولاو کوي او څه نه څه دا قطره دا پی ورته دي معدې ته ورسوي. نه حالستونو نیولی دی، چا ولا مسواکونه په خوله کې ورمنډلي دي، خو په څه نه څه طریقې د هغه دا جامې کولاو کړي
او یو جامپۍ په زور وسکول سی را گزار کړل سی په وسکول چې مېدې ته یې پی لاړ نو شین شو د خندانه ښه هغه ورته ویل چې خبره ده مو خو یې سړی بیمار دی وی بیمار نه یم خو ما ته پته ولګېده د الله چې څه کوي ما نه خوړل الله یې راباندې خورئ بس الله یې خورئ چې وخورول ما چې دا خبره معلوموله چې زه نه خورم الله به ما سم خورئ نو تاسو د کومه راغلی یو دومره زور ضابطه او زما د غاښونو په زور کولاو کړو پی یې راله ګرم کړل او بیا زما هغه معدې ته چې الله څه شی رسوونه ویې رسول نو وما من دابة في الارض الا على الله رزقها هیڅ یو زندسر په مخ د ځمکه نشته په الله یې رزق ورکول دی ویعلم مستقرها پوهیږي الله تعالی په ځای د پاتې کېدو د هغوی په ځای د اوسېدو د هغوی و مستودعها او په ځای د پاتې کېدو د هغوی اوس مسلمانانو مستقر څه ته وایي او مستودع څه ته وایي نو ډېر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي مستقر دا د مور ګېډې ته ویلی کېږي او مستودع د پلار ملا ته ویلی کېږي اصل کې د انسان دا نسل دا د پلار د ملا د تیر نه راوځي د پیدایش چې کومه ماده او اوبه دي یخرج من بین الصلب والترائب دا په دې کې سټور پراته ده دا سټور دی د پلار د ملا تیر چې دی دې کې د اوبه پیدا کېږي دا دې کې پرتې دي نو وایي د مستودع نه مراد د پلار د ملا تیر دی د ملا ډوکې او د مستقر نه مراد دا اوبه چې کوم دي نو دا د مور رحم دی چې په دې کې عرضې ته ور نهه میاشتې دا ماشوم پروت دی بیا پیدا شي نو ما ته وایي تا ته وایي هر چا ته وایي رب کریم چې د انسان د پلار د پملا په هډوکي کې پروت دی الله ته معلوم دی بیا چې د مور رحم ته منتقل شو اوم په الله پوهه چې دا به الک یو کجنې وي دا به تمام یو کدا به ناقص وي دا به شقی او کدا به سعید وي دا به جنتی او کدا به جهنمی وي دا به مسلمان او کدا به کافر وي الله وی دا ما معلوم نو څومره لوی ذات دی دویم نمبر مفسرین وی د مستقر نه مراد دنیا ده او د مستودع نه مراد آخرت دی الله تعالی په دنیا کې هم په دې خپل مخلوق باندې پوهه دی او په آخرت کې هم پوهه دی ځکه د دنیا ته مستقر وي دا معمولی شان د آرام ځای دی او انسان په دې کې سود دمه کوي او بیا نه لونکی دی او مستودع دا روح د عالم ارواح نه راغلی د عالم ارواح ته به واپس ځي یا به جنت ته ځي علیین ته یا به دوزخ ته ځي سجین ته ویعلم پوهیږي د الله مستقرها په ځای د اوسېدو د ده و مستودعها او په ځای د پاتې کېدو د ده کل فی کتاب مبین دا ټول په لوح محفوظ کې دي ښکارا وهو الذي الله غذات خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکې فی 6 ایام فشپږو لمحو کې شپږ لمحې دا ورځ چې کوم ده دا د نور نه وروسته په وجود کې راغلی ده الله په شپږو لمحو کې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي خو دلته کې دا ځمکه واحد ذکر کړه او اسمانونه سماوات جمع ذکر کړه نور وزن کې د اسمانونه دي خو د یو اسمان نه تر بل اسمانه پورې فاصله ده او ځمکې دی ول سره جفت لګېدلې دي ځکه په اطلاق د یوې راځي نور د ځمکې وته دي وکان عرشه علی الماء و عرش د الله تعالی فوقو باندې د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې د الله تعالی عرش فوقو لپاس باندې نو پروتو د الله عرش لپاس ولاندې ټول وګو د دې په دې منځ کې الله تعالی ځمکه پیدا کړه د دې په منځ کې د خپل مخلوق د لپاره د اوسېدو تنظیم وکړ عرش مولا ډېر غټ دی ماهرین وایي څونه غټ دی لکه یو انسان د دې په خانق کې معمولی غونته لال کېږي لال
څنګه چې د حلال په خانق کې ښکاري دغه شان دی دا وزمکې و اسمانونه دا چې په عرش کې کېدې معمولي شان وزرخ کوي وکان عرشه علی الماء. معلومه دا شوه د آیات نه چې اوبو د دنیا نه مخکې پیدا شي. الله تعالی د اوبو نه هر شی ژوندی ګرځولی دی. وکان عرشه علی الماء، و عرش د الله تعالی په اوبو باندې. معنی دا د عرش نه لاندې صرف اوبه وي، نور څه نه وي. لیبلوکم دې دپاره چې وازمي تاسو، امتحان وکړي په تاسو باندې، ایوکم چې کوم یو په تاسو کې احسن عملا ښایسته عمل کوي. نو رب کریم ستا د اوسېدو دپاره دنیا آباد کړه، دې کې قسمه قسم میوې او سهولتونه پیدا کړل. څه دپاره؟ دې دپاره چې تا وازمي، ته دې ته مایله کېږي که د الله حکم انسان سحر شي ماښام شي د الله نعمتونه وافر مقدار باندې استعمالوي. سهار راپاشي که نه ځان انسان ولمبي، جامې بدلې کړي، ځان ته خوشبویانې ولګوي، بوټان فالش کړي، ځان لشه کړي او په دنیا ورپسې شي. دا تا عزمي یو انسان ایو ملګري ته چا وي هلکه مانځلی نه دی، ولې نن د جمعې ورځ ده. د ده صرف اراده دا وه چې صرف د مسلمانانو مدانانو صرف د جمعې په ورځ نور د ده نه جومات تېر دی. 5 وخت یو انسان لامبي، روزانه لامبي. څه دپاره؟ د دنیا دپاره چې خلکو ته ښایسته ښکاره شي. دا مخ چې انسان د دې دپاره هندي رڼو چې خلکو ته ښکلی ښکاره، دا ځان چې سنبالي چې خلکو ته صفا ښکاره. خو یو ورځ دې په دې خپل زړه باندې هم د دې خپل زړه په دې شیشه باندې هم یو کپړه ووهه چې الله پکې ښکاري که نه ښکاري. د دنیا دا دوړه، د دنیا دا فریبونه دې صفا کړه. ستا په دې اړه کې چې د الله عکس راغلی دی که نه دی، درد راغلی دی که نه دی. نو انسان د دنیا دپاره ځان ښایسته کوي چې خلکو په نظر کې ښکلی ښکاره شمه. داسې کمال نه دی وروڼو، د الله په نظر کې ښکلی ښکاره شم، دا کمال دی. ولئن قلت او کچره ته ووې انکم مبعوثون، یقینا تاسو به راپورته کېدلی شئ، من بعد الموت وروستو د مرګ نه، لیقولن الذین کفروا، خامخا وایي به هغه کسان چې کافران دي، ان هذا نه دی دا خبره الا سحر مبین، مگر جادو ښکاره. کافرانو ته ووې الله به د مرګ نه بعد تاسو را ژوندی کوي. یاره ویلو جادو به را باندې وکړي، مرګ نه بعد هم چې څوک ژوندی کېږي. دا د بعضې خلکو عقیده ده، بس مړ شي خبره ختمه. بلکې د هندوانو عقیده ده چې انسان به په 2 جنمه باندې دنیا ته راځي. کله به د زنانه په شکل کې راځي، کله به د زناور په شکل کې راځي، کله به د انسان په شکل کې راځي، کله به د حیوان. بس چې 2 چکره پوره کړي بس نو بیا به چلي اخر بیا مرګ نه. دا د دوی خود ساخته عقیده ده. وایي په دې جنم باندې خو ما دا فلانې فلانې کار ونه کړو، په بل جنم باندې چې زه راشم بیا به یې کوم. ولئن اخرنا کچره وروسته کړو مونږه عنهم العذاب د دوی نه عذاب، الى امتن د یوې نیټې پورې، معدودة شمارلی شوي، لیقولن نو خامخا وایي به ما یحبسه څه شي بند کو د عذاب لره. معلومه دا شو د الله تعالی عذاب څه وخته پورې په انسان ته الله صبر کوي. ته انسان د الله خلاف کې او الله تعالی عذاب نه درکوي، عذاب یې نه بند کړی دی. نو په دې باندې مه دوکه کېږه چې ما ته الله صبر. دا عذاب دې دپاره نه دی چې الله ستا په دې بدعملۍ باندې خوشحاله دی. الا خبردار یوم یاتیهم، په کومه ورځ چې راشي دوی ته عذاب، لیس مصروفا نه به یې اړولی شوی عنهم د دوی نه، وحاق بهم او چاپېر به شي د دوی نه ما هغه عذاب کانو به چې و دوی په هغې پورې یستهزئون مسخرې کوونکي. وما من دابة او نشته یو ځل د سر په لاندې پس نه کې الا مگر الله